ترال او د نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکي ایمان راوړ د یمن باشنده اوسیدونکي د قبیله دوس سره تعلق ولاړ یمن ته اتیا کورنۍ مسلمانان اتیا کسان نه اتیا کورنۍ د ځان سره روان رسول الله صلی الله علیه وسلم ترازی باغ کی حضرت ابو هريره بلار سفر دی و حضرت ابو هريره بیچین بے قرار دی چکل بدر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېږي او بلاری باندې دغه شعر په بخاری شریف کې هم شته بلاری باندې دغه شعر وایي چې لیلة من طولها واعنائها انها من دارة الكفر نجان چې ای وجدې شپې کله به سهار چې زه رسول الله ته ځان د ټولو مخ ته راځي او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت بیا په دنیا کې بل کار نه دی چوک تراوه صفا د رسول الله طالبان د شپېتو سره د اویا سره به تر 300 پورې دا مجموعه وه بل څه نه وو یوه خرما به په 24 ګانټې کې پیدا شوه بنه اور امتحان صحابه کرام پوښتنه ځینې کوي چې ابو هريره دا دومره روایت ته کومه خبره اور دی وایي چې حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاءین د رسول الله نه مو دوه لوښي ډک کړل دوی ځولې مې د رسول الله نه ډک کړې اما احدهما فقد بسسته فیکم یو خو مو په تاسو کې وغوړه هغه یو لوښي مو تاسو ته خلاص هغه یوه ځولۍ مو تاسو ته خلاصه کړه واما الاخر دویم لوښي که چیرې زه تاسو کې وغوړوم لقطع هذا البلعوم نو دغه بلعوم دا کرنکه به مو کاټ یعنی چې دومره علم د رسول الله د مروان دور دی د ابو هريره نه امتحان اخلي او راوی غوښته کښېنه او ابو هريره ته وایي چې ابو هريره دا دومره حدیث تاسو د رسول الله نه یاد کړی او دا ورته وایي چې ما ته حدیث د رسول الله بیان شاته یو کس کښېنوه د منبر نه اخوته یو عالم یې کښېنوی هغه ته وایي لیکه ابو هريره نه دی خبر او ابو هريره احادیث د رسول الله ورته بیانوي هغه یې لیکي کال تیر شو کال بعد بیرته حضرت ابو هريره راوغوښته چې حضرت ابو هريره خو خلاف نه وایي چې دا دومره احادیث امت ته را رسولي په دې کې خو ابو هريره د ځان نه څه نه وي ګډ کړي او د رسول الله خبرې خو به د ځان نه څه نه وي زیاتې کړي څه خو به نه وي کمې کړي هغه کس یې هم راوغوښته چې شاته کښېنولي هغه ته وایي هغه ګوره چې تا لیکلي تېر کال چې تا لیکلي ابو هريره ته وایي احادیث راته بیان کړه هغه چې تا تېر کال راته بیان کړه ټکي په ټکي ابو هريره هغه حدیث راته بیان یو روایت ابو هريره بیانوي ترمذی شریف کې روایت ده ابواب الزهد ډېر د درد نه ډک روایت په غور سره ګوره ما خبره اول دا وکړه ما ویل دا علما هغه انسانان چې د انبیا علیهم الصلاة والسلام سره به په کرسۍ کې یو ځای ناست لیکن دا خبره هم چې د الله رسول وایي دا جهنم د ټولو مخ ته په چا باندې اندازه کېږي دا جهنم ته به د ټولو مخ ته کم کس ورځي درې کسان د الله رسول بیان کوي ابو هريره ته سړی ناست پوښتنه ځینې کوي او دا ورته وایي چې ای ابو هريره ستا دې د الله په ذات باندې قسم صحیح صفا خبره به راته کوي خلاف به نه وایي او هغه خبره چې تا برای راست رسول الله نه اورېدلې او ستا او د رسول الله په مابینځ کې بله واسطه نه وي سوې هغه خبره به راته کوي ابو هريره کړل چغې کړو بېصد او دویم وار په هوش کې راغلی بیا هغه کس دغه خبره وکړه دوم وار بیا بېهوش شو دریم وار بیا درې وار حضرت ابو هريره بېهوش شو بیا ورته وایي چې د الله په ذات باندې قسم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په داسې باندې دا خبره اورېدله او په دې خبره کې زه کمي او زیادتي نه کړم چې اول به الله جل شانه جهنم په درې قسمه انسانان باندې اندازه کوي د جهنم اور چې دی وقودها الناس والحجاره انسانان اور ډبرې د الله رسول فرمایي صلی الله علیه وسلم چې نارکم هذه 70 جزءا من نار جهنم ستاسې د دنیا اور د آخرت د اور اویایمه حصه ده نه شپېته ځله نه شپېته کرت هغه په دې اور باندې ګرم د هغه جهنم اور هغه انسانانو ډبرې اول د دې جهنم خس و خاشاک کم انسانان جوړ
دا زما دپاره هم لمحیه فکر د فکر خبره ده د عام مسلمان دپاره هم یو هغه کس چې الله جل شانه مال او دولت ورکړي او دا مال او دولت خرڅوي په انسانانو باندې په یتیمانو باندې په مسکینانو باندې او په مدرسو په طالبانو په غریبانو په همسایګانو باندې لیکن نیت صاف نه وي نیت دا وي چې خلک ماته سخي ووایي خلک ماته بهادر ووایي خلک ماته دلیر ووایي نو الله جل شانه به په دې ټولو انسانانو په مجمع کې به راوبولي او دا به ورته وایي چې زما بنده دومره مال مو درکړی وي دولت مو درکړی وي څه دې به وکړي هغه به ورته چې یا رب دومره مو ستا په دین باندې ولګوي دومره مو غریبانو یتیمان په هغه باندې آباد کړي دومره مو همسایګان الله به دا ورته وایي چې کذبت دروغ وایي او د الله د خبرې په تایید فرشتې دا ټولې فرشتې به هغه کس ته وایي چې کذبت دروغ وایي او دا د جهنم د اور کیسې به شمزو ته ورولي شي او جهنم ته به کش سپړې مخکې جهنم ته ورولي شي او دویم هغه غازی مجاهد چې د الله په لارې کې سر ورکوي وینه تویوي الله به راوبالي چې زما بنده صحت مو درکړې وي طاقت مو درکړې وي جواني مو درکړې وي څه دې وکړه وی الله ستا د دین دپاره لتكون کلمت الله هي العلیا الله د دې دپاره چې ستا نوم بالا او بلند سي بل غرض منو الله به هم دې ته وایي چې کذب ته دروغ وایي د دې دپاره چې خلک راته جري ووایي خلک بهادر راته ووایي نوم مو په جهان کې ووایي شي بل غرض خو دې نه او فرشتې به هم تایید کړي چې دروغ وایي د دې څه به هم دغه معامله وي دریم کس هغه څوک چې په هغه باندې نوم د قاري پروت دی په هغه باندې نوم د عالم پروت دی په هغه باندې نوم د مفتي پروت دی الله به د ما نه پوښتنه کوي د عالم نه به پوښتنه کوي چې علم مو درکړی وي زما بنده څه دي وکړه زه دې په مخلوق وپېژندلم که دې ځان په مخلوق وپېژندلم غرض ما د علم غرض چې ما نن دغه بچانو ته سبق ویلی نن د دې بچانو شال پوشي د دې مطلب مقصد خشیت د الله بیره مطلب دا چې زه الله باندې وپېژنم مخلوق د مخلوق سره کته تعلق نن سبا معاشره دا چې زه ځان په خلکو پېژنم چې زه پلانې د پلانې زوی زما دا کردار او زما دا دولت دا سرمایه دا بینک بیلنس د دې هیڅ حیثیت او حقیقت نشته الله به په ورځ د قیامت الله مو دې د هغو علماو سره نه کوي د هغو قاریانو حفاظو سره نه کوي چې قرآن خو وایي لیکن په ورځ د قیامت الله دا راته ووایي چې کذبت دروغ دې ویلی دی او بدبخته تا چې ویلي د دې دپاره چې په دنیا کې ماته استاجي وویل سي په دنیا کې ماته عالم وویل سي په دنیا کې ماته مفتي صاحب وویل سي دغه علم تا د معاش سریه جوړه کړې زما معرفت د دنیا ته نه و ښودلی او تا ته مو علم د دې دپاره درکړی چې ته ما په جهان باندې